السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما عمران خان د جیل نه یو ډیره غټه چکه وهلې ده. د هغې ثبوت الریډي تاسو سره ما شریک کړی هم ده چې عمران خان ته ورشاه محمود قریشي ته په سایفر کیس کې ضمانتونه میلو شو. هغې نه پس یو پیغام هم عمران خان د جیل نه جاري کړی چې به هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ، یو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. عمران خان ویلي چې موږ آی ایم ایف سره په دې خبره ډیل کړی چې موږ به الیکشن صاف او شفاف کوو. آی ایم ایف نه چې کله پاکستان قرضه ایشته نو کله چې هم آی ایم ایف پاکستان ته قرضه ورکوي نو رولز اینڈ ریګولیشن ډسکس کوي. رولز اینڈ ریګولیشن هغه په ملک باندې امپلیمنٹ کوي چې تاسو په ملک کې داسې سیاست کوئ، تاسو په ملک کې پټرول په دې خرڅوئ، تاسو په ملک کې مطلب څه هغه خپل شرایط وي. نو هغه شرایطو کې عمران خان وایي موږ په دې شرط باندې هم ساين کړی دی چې په پاکستان کې به الیکشن صاف او شفاف کیږي. جی نو دا هم د آی ایم ایف په ډیل کې شامل دي چې تاسو به صاف او شفاف الیکشن کوئ. د آی ایم ایف د طرف هم پریشر په پاکستان راتلی شي، بل طرف ته د پی ټی آی رهنما چې کله کاغذات نامزدګي جمع کوي نو د هغې پکړ دکړ هم روان دی. تاسو به کتلي اکثر د پی ټی آی رهنما ځي کاغذات نامزدګي د الیکشن دپاره کاغذات جمع کوي نو هغه راونیسلی شي، د هغه کاغذونه وشلیږي یا هغه له څه نقصان ورسي. نو د هغې حوالې سره هم عمران خان ویلي چې دغه پکړ دکړ د عمران خان وکیلانو په دې باندې په سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړی دی چې په هغې باندې هم سپریم کورټ ډېر اهمه فیصله سنو کړې ده، ډېرې ښې خبرې کړي دي. د الیکشن کمیشن وکیل له در سره هم ډسکس کوم. کاغذات نامزدګي د پی ټی آی رهنما نه ولې په زور اخیستل کیږي. بل پرون سایفر کیس کې سپریم کورټ د حکومت وکیل یعنی عمران خان خلاف وکیل چې کوم هغه ته ویلي چې سایفر کیس کې د ملک کم ځای نقصان شوی دی، ما ته هغه ثبوت وښایه چې سایفر کیس کې مطلب سایفر عمران خان د ملک څه نقصان کړی دی. که سایفر چرې عوامو له ښودلی شوی دی نو سایفر ډیکوډ شوی دی. سایفر اوریجنل حالاتو کې عمران خان نه دی ښولی او چې کله یو سایفر ډیکوډ شي نو هغې له بیا سایفر نشي ویلی کېږي. هغه عمران خان صرف د سایفر متن عوامو له ویلی دی. نو دې نه وایي ملک له هېڅ نقصان نه دی رسېدلی او که ته وایې چې نقصان رسېدلی شو مې پروف ماله خو د سپریم کورټ وکیل سپریم کورټ چې کوم دی د عمران خان خلاف وکیل له د الیکشن کمیشن وکیل له داسې سخت الفاظو کې ثبوت غوښتلی شوی دی، هغه نه ثبوت غوښتلی شوی دی. د عمران خان او شاه محمود قریشي په 10 لک مچلکو باندې ضمانتونه منظور شوي دي. جی بل د پی ټی آی وکیلانو دا درخواست هم جمع کړی و چې پی ټی آی ته لیول پلینګ فیلډ نه ملاویږي. په هغه درخواست هم سپریم کورټ فیصله کړې ده او الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې د ستاسو کار صاف او شفاف الیکشن کول دی. په هر پارټۍ ته تاسو له پکار چې هر پارټۍ ته تاسو لیول پلینګ فیلډ چې کوم دی تاسو لیول ورکړئ. هر پارټۍ ته تاسو په یو نظر وګورئ، دا نه چې د چا پکړ دکړ وي، دا نه چې د چا جلسې باندې تاسو بیا نه لګوئ، څوک جلسو له نه پرېږدئ او چا له خو کولو چوټ وي، چا له خو کولو ازادي وي، هغې جلسې هم خپله کوي، هر څه کمپلیټ کوي او چا له مطلب پابندیانې وي پي. نو سپریم کورټ چې کوم دی د الیکشن کمیشن وکیل له دا هم ویلي چې تاسو هرې پارټۍ ته لیول پلینګ فیلډ پرووایډ کوئ. الیکشن کمیشن وکیل تاسو سپریم کورټ دا هم ویلي چې تاسو کیسونه نه واوړئ، تاسو صرف په الیکشن باندې پریفر وکړئ، تاسو صرف فوکس چې کوم دی په الیکشن باندې وکړئ چې تاسو په ملک کې صاف او شفاف الیکشن وکړئ. دا کیسونه اډیاله جیل کې کیس او فلاني ځای کې کیس دغه ځینه وایي تاسو فلحال واوړئ، تاسو ټول فوکس صرف په الیکشن باندې وکړئ چې تاسو په ملک کې صاف او شفاف الیکشن وکړئ. جی نو سپریم کورټ چې دا کومې خبرې پرون د عمران خان په کیس کې په سایفر کیس کې کړې وي، د عمران خان ډیفینس یې کړی نو په هغې باندې څه لفافه صحافیان دي چې په هم ډېر زیات اور اخیستی دی، چې په هم ډېر زیات خبرې کړي دي په دغه چې عمران خان لاډلا د عمران خان له د لاډلا په نظر کتلی شي. خو چونکې دی له نواز شریف نه ښکاري چې هغه کیسونه ختم د لندن نه راغو پاکستان کې رهایش پذیر شو چې یو سزا یافته مجرم و، په هغه باندې سزا هم ختې وه، خو بیا هم هغوی له دغه لفافه صحافیانو له نواز شریف نه ښکاري. خو که چېرې عمران خان ته یو کیس کې ریلیف میلاویږي نو بیا ټول صحافیان چې کوم دی د عمران خان خلاف راوچتېږي. جي دا اپډیټ شو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. جي والسلام.